بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده د پاکستان او د افغانستان دغه میچ وشو او په سوشل میډیا باندې د هغې نه بعد بیا ډېر زیات یو بکواس چلېږي چې یاره افغانیان هم ډېر بکواس کوي او زموږ پاکستانیان هم کوي. نو اول خو زموږ افغانستان زموږ اسلامي رور دی، بیا هم ګاونډي دی، خو خلک یو اگزامپل ورکوي وایي عقلمند له اشاره و دغه له ډانګ. نو که تاسو سوچ وکړئ د افغانیانو وروڼو ته زموږ د پاکستان والا میچ پرېښودو 80% چانسز دا و چې دی ورته پرېښودی، خو افغانیانو وروڼو په خپل ځان باندې داسې وران کړو چې هغه اړوله پوهېده نه. که تاسو سوچ وکړئ په دې باندې موږ انډیا سره داسې میچ کړی چې په هغې باندې موږ څومره دباو پریشر، انډیا په موږ باندې څومره دباو پریشر اچوو، بیا نیوزیلینډ په موږ باندې څومره دباو پریشر اچوو. دغه شان موږ د افغانستان سره د هغو په شان میچ نه دی کړی. ښه ریلیکس زموږ کیلاډیانو ته ښه ریلیکس دغه یې وڅه کوو، خو هغو دومره ټوغجانو کیچونه موږ ته راکول چې بیخي داسې هغه کیچونه ماشوم هم نشي خطا کولی. نو که دغه زموږ کیلاډیانو دغه کیچونه پرېښودی نو د بهر دنیا به موږ ته څه ویلی، سیسي والا به څه ویلی، دغه د نورو کیلاډیانو به څه ویلی چې یاره تاسو ولې دونه ولې افغانستان ته یې ولې پرېږدئ. نو په اصل کې افغانستان نه پوهېدو، خپل ریلیکس لوبه به یې کولی. میچ 160-170 یې کلی وی، میچ هم په اسانه ګټو، او که موږ به یې لیدلی وی نو د موږ دونه خبره نه وه. موږ ته بس سکاټلینډ هم کنې دنیا زموږ په دې کې ډېر وخت د کرکټ په کې ډېر وخت وشو، 2 پیرې ورلډ کپ هم ګټلی دی او کنې کیلاډیان داسې ښه مضبوط کیلاډیان داسې زموږ داسې پروا نه وه، یا تاسو ګټلی یا موږ ګټلی. خو په افغانستان والا باندې خفه کېدو چې افغانیانو دا شی ګټلی وی. نو زما خاص کر سوشل میډیا رون ته دا دغه دی چې بهي افغانستان والا ته چې تاسو اوس په دې باندې نه پوهېدئ چې میچ خلک داسې بیخي په پټو سترګو راته موږ خو داسې نه شو پرېښودی چې یاره بیخي تاسو د کیچونه موږ خطا کړی وی، یا ستاسو یو وکټه موږ نه دی ویشتی. نه راپسې زموږ کیلاډیانو داسې پریشر دباو اچولی دی چې یاره راشئ چغې پسې شروع کوي، یا نور څنګه چې نور میچونو کې زموږ کیلاډیان دباو اچوي. نو زما خاص کر دا دغه دی افغانیانو وروڼو ته چې موږ خو راسره 80% دا دغه و چې یاره زموږ حکومت زموږ هر څه چې یاره دا میچ افغانستان وګټي نو ښه به نو اوس تاسو د افغانیانو وروڼو دا دغه دی چې یاره اوس هغه موږ داسې اسان کیچونه راکول، او نو دا خو ماشوم هم دغه کیچ نشي خطا کولی چې دغه موږ خطا کولی نو بیا به موږ ډېر بدنامېدی. پاکستان هسې هم بدنام دی، بیا به ښه بدنام دی، او ډېر زیات زموږ کیلاډیان ډېر زیات په دې کرپشن کې ډېر زیات انوالو دي که نه، نو بیا به موږ به ډېر بدنام شوی. زموږ په کیلاډیانو به بیا پابندۍ نه لګېدې. نو په اخره کې زما دا دغه دی بیا زما افغانیانو وروڼو ته چې دا میچ موږ تاسو ته پرېښودی و، ستاسو حق و، خو بس څه وکړو چې تاسو دا نه شو راړولی او نه شو دغه کولی. نو په دې کې زموږ ګناه نشته، موږ ته دونه او نور زموږ وروڼه یې انشاءالله بل چانس به راشي بل به راته پرېږدي. داسې ډېر میچونه موږ خلکو ته پرېښودي دي، د خپل بنګلادیش ته هم پرېښودی د دنیا، انډیا ته هم د دنیا میچونه پرېښودي. نو تاسو ته یو فشل په سر کې پرېږدي، په دې مه خفه کېږئ، دا خو دغه دی. نو ما یو اگزامپل ورکړو، ما یو عقلمند له اشاره و بل له ډانګ که نه. نو تاسو ته خو موږ صرف اشاره درکړې وه چې یاره پوه شئ، نور داسې مې درته نه شو ویلی په غوږ کې چې یاره بیخي دا شی تا ته پرېږدو. نو بس زما دغه یو څو خبرې وې. والسلام.